علیه وسلم سید لنا. اوس نبی مبارک باندې صلوات سلام وایي چې دا واجب ده چې خامخا به نبی مبارک باندې صلوات سلام وایي. صلی یا رب ته رحمتونه نازل کړي. صلوات نسبت چې رب سبحانه و تعالی په معنا د نزول رحمت سره کې تاویل دي. رحمت ته مراد د احسان ده، د کاخوري کته قلبي ته وایي، هغه نه الله پاک ته. ابل جواب کې دی هغه دا چې اصل کې دا صلوات چې دي دا دوه صلوات دي. یو د عبادت صلوات ته تاسو موږ صلوات نه په معنا د رحمت سره کې، یو د الله صلوات ده هغه خپل معنا لغوي احسان ده، په مجاز ته ضرورت نشته. یو خدای جواب شو چې صلوات سوال وشه، صلوات پر رحمت ته وایي، رحمت لکته قلبي ته وایي او دینه الله پاک ته. نو جواب چې مراد ته ایحسان ذکر دې سبب مراد ته مسبب. بل جواب دا چې نه صلوات دي دوه صلوات، یو د عبادت صلوات دې معنا رحمت ته، ایو د الله صلوات هغه خپل معنا لغوي احسان ده، بیا حقیقت ته بیا مجاز نشته کې. وصلی رحمتونه نازل کې علی افضل الرسل، په افضل دی رسولو انبیاء علیهم السلام، سید الانام چې دا سردار دی ټولو مخلوقاتو د زمانه ده. تا بدل ده محمد الهادی، محمد مبارک مبرأ منزه صلی الله علیه و آله وسلم الهادی چې هدایت کوونکی ده باقرب الطرق الی دار السلام، په نږدې لارې سره دارالسلام جنت ته. دا خیالي کې راځي دارالسلام. دارالسلام مراد معنا لقبی ده، معنا اضافي نه ده چې دار ځان ته معنا کې سلام ځان ته معنا کې. دا اضافي ده معنا چې مضاف ځان ته معنا، مضاف الیه ځان ته معنا. اضافت خدا معنا مصدری بدیهی ده. اضافت خو من کې اضافت معنا مصدری بدیهی ده، خو معنا اضافي دي ته وایي چې مضاف ځان ته معنا او کې مضاف الیه ځان ته معنا او کې اضافت پکې متخلل کې. ایو معنا لقبی ده چا کې دی اضافت اعتبار نه بلکې عادي الته اعتبار دې صدق کو صفتی چې دا یو صفت په موصوف صادق ته بس. لکه تا نام څه ده عبد الله، نو دا یو صفت ده چې په موصوف صادق ته ته کې لحاظ مضاف الیه نشته. دلته داس دار السلام دا معنا لقبی ده، یعنی دا لقب ده یو صفت ده لپاره ده یو موصوف چې جنت ته. محمد الهادی محمد صلی الله علیه وسلم ہدایت کون کہدا بیا کر بھی طرق پلانډې لارې الی دار السلام جنت ته. دا معنا لقبی چا ایمان دین اسلام ده. والا آل البرره الکرام، په آل د نبی مبارک تی صلوات سلام البرره چې نیک خلق تی، الکرام معزز خلق تی لکه ځان چې واخلي. وصحبه په صحابه د نبی مبارک ته صلوات سلامي الکمل کاملین دی په ایمان په دین په تقوا کې په علم کې. العظام لوی خلق ما تقاربت الصحف والاقلام وتعاقبت الانوار والظلام. هروی وای چې دا صلوات زموایا دا د تر قیامت ای څنګه دی ما تر هغه وخت پورې دا صلوات سلامي تقاربت الصحف والاقلام چې صحیفه او قلمونه نږدې کېږي. فرشتے قلم چلے کنه ته نیک عمل کیا بد عمل کیا فرشتے قلم چلے. دا قلم هو قیامت پورې چلےږي، بیا قیامت نه بعد بیا قلم نه چلےږي. یعنی تر قیامت ما هغه وخت پورې صلوات سلامي تقاربت الصحف چې نږدې یو بل ته پاڼه قلمونه. وتعاقبت ایوب الپسې راځي الانوار والظلام رڼاګانې تیارې یعنی شپه ورځې تر قیامت دې صلوات سلامي. دا مطلب دی. وبعد فیقول العبد الزهیر المحتاج الى رحمت الله الغنی القوی محمد زاهد ابن محمد اسلم الحسینی الهروی. دا بعد نوري سودا خبره ده کوي چې دا ما خاصلی کړی دا ادا عمر ما سره متعلق ده. ادا عمر ما یو فند په شر مواقف کې په یو فن ملي کړی ده. کله عمر ما چې هغه واغلی شر مواقف دا دفتر ده، دومره دفتر ده چې دا ټول کوټه به نه ډکه شي، دومره دفتر ده. خو ما صرف عمر ما دا لیکله عمر امام به لوی غټه ګېډه لري
و مقاصد دی پکې و مقاصد چېرته څوک وایي الی آخرې بس